بسم الله الرحمن الرحیم. مولا علی فرمان دی څه تصفیة العمل اشد من العمل. اخلاص په متعلق څو خبرې کوم. مو سره اخلاص هغه څه شی دی چې هغه ته موږ د معنویات کیمیا نه ویلی شو. کیمیا یو د عمومي کیمیا څخه یو مسوي سنت نه جوړوي. یوه کیمیای قرآني دی، یو زه ورته ویلی شم د معنویات والا کیمیا چې هغه هر شي باندې ولګېږي قیمت یې ډېر زیات اوچتوي. یعنې زه داسې ویلی شم چې هغه فني شی بقي کوي، عارضي شی ابدي جوړوي، کام شی زیاتوي، انسان نه محبوب د خدای جوړوي، انسانو ته نجات ورکوي. هغه د اخلاص اخلاص د معنویاتو کیمیا دی. یعنې فنا ته بقا ورکوي. کومه پیسه چې ته خورې ځان باندې استعمالوي هغه فني دی، اما که چیرې خدای لاره کې استعمالیږي، خدای لاره کې خرج کیږي، هغه بیا بقي پاتې کیږي، هغه ته بقا میلویږي. پیغمبر اکرم کور ته راشي، یوه پسه یې نظر کړی وي، خونې کې پوښتنه وکړي څه وشول، ورته وایي یا رسول الله 3 حصې لاړو، یوه حصه پاتې شوه. پیغمبر ورته داسې مه یې 3 حصې پاتې شو، یوه حصه څه خونې کې دی خپله یې خورو، هغه به هغه شي فاني شي. نو یاد وساته کوم شی چې انسان خدای دپاره خرج کړي، فکر، سوچ، خبره، پیسه، دولت، زندگی، هغه بقي پاتې شولو. زه داسې مثال در کولی شم لکه انسان کومې پیسې چې جیب کې وچي هغه ممکنه دی چې انسان نه ورکې شي، ختمې شي، اما کومې پیسې چې بینک کې انسان کېږدی داسې وایي چې هغه بقي شولې. نو که زه یو مثال در کوم چې مثلا انسان که سلامونه کوي ډېرو کسانو دپاره، استاد ته سلام وکړي، یا یو مشر دی، یا یو مثلا MNA دی، یا یو غټ کس دی، هغه ته سلام کوي، نو کیدای شي دا سلام څه مقصد دپاره وي. اما یو انسان یو مزدور ته، یو غریب ته، یو فقیر ته، یو عام انسان ته سلام کوي، همدې دپاره صرف خدای دپاره چې یاره څه خدای دپاره یو سلام وکړم. دغه سلام کې هغه سلام کې ډېر زیات فرق دی. اخلاص هغه څه شی دی چې هغه د پروردګار علم څه کوم ثواب دی، اجر دی، صله دی، هغه ته رشد ورکوي، زیاتوي. پروردګار علم ځکه یې چې یوربي صدقات، یعنې که چیرې خدای لري کې تاسو شی ورکوي هغه زیاتیږي، خو هلې څه کله اخلاص سره وي. مشهور حدیث دی تصفیة العمل اشد من العمل. مولا یې څه عمل دوره ګران نه دی، عمل خالص کوله، اخلاص ورکې چوله ډېر ګران کار دی چې خدای دپاره کوي. ځکه حدیث دی د معصوم الناس کلهم هلکا، ټول کسان هلاک کیدای شي الا العاملون، مگر عمل والا. بیا مخکې مولا یې څه والعالمون کلهم هلکا الا العاملون، عمل والا، علم والا کسان هلاک کیدای شي مگر هغه څه کسان چې هغه عمل والا وي، عمل پیراوي، عمل کوي. والعاملون کلهم هلکا الا المخلصون، او عمل والا کسان هم هلاک کیدای شي مگر مخلص کسان. والمخلصون یا والمخلصون علی خطر عظیم، اما مخلص کسان انتهایی خطرې سره روبرو دي چې اخلاص بقي پاتې شي. پروردګار علم د مو تاسو ته د معنویات والا کیمیا نصیب وګرځوي چې کوم یو کار کې، کوم یو فعل کې، کوم یو عمل کې، کوم یو عبادت کې، زندګۍ کې اخلاص راغللو، هغه بیا درجه مقام ډېر اوچتېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.